یونس علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا تقریباً 980 کاله مخکې تیر شوی دی، 900 کاله یا 800 کاله تقریباً. او کم علاقه کې دی تیر شوی دی؟ موجوده چې کم عراق دی، د دې عراق په علاقه کې یو لوی دریاب دی، د دجلې دریاب ورته وایي. د هغې دریاب سره یو مشهور ښار دی چې اوس موصل ورته وایي. دی موصل ښار ته د دریاب نه پورې غاړه چې کوم علاقه وه، دا د حضرت یونس علیه السلام د رسالت او د پیغمبرۍ ځای و. رب العالمین داسې یونس علیہ السلام داسې یو هستی، ټول پیغمبران د الله ذوالجلال مقرب او رب العالمین ته نږدې د الله بندگان دي، صالحین دي، د امت پیشوایان او راهنمایان دي. خو حضرت یونس علیہ السلام کې چې کم زهد و کم تقوا و او کم صالحیت او صلاحیتونه پکې رب العالمین خودی و صبر د رب العالمین حکمونو ته هغه انقیاد او تابعداري، دا ټولو پیغمبرانو کې وا. خو یونس علیہ السلام باندې چې کم ادوار تیر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل چې څوک دې دا نه وایي چې انا خیر من یونس ابن متا، چې زه د یونس چې د متا زوی دی د هغه نه بهتر یم، او که چا دا ووایي چې زه د یونس علیه السلام نه بهتر یم، فقط کذبه، د دروغ ووایي، دا به نه وایي. یو خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت یونس علیه السلام یو شان خی، او زموږ علما لیکلي دی کې یو چې یاره پیغمبر علیه السلام لخوا الله د ټولو پیغمبرانو اوچته مرتبه ورکړې ده. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، انبیاءو کې یو پیغمبر د بل نه الله په دې کې بهتره پیدا کړی دی. او نبی علیہ السلام فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د ټول آدم علیہ السلام د اولاد سردار یم، خو ما له فخر نشته او نه کبر لوی نه کوم. نو بیا څنګه نبی علیہ السلام فرمایي که چا دا ووایي چې یاره د یونس علیہ السلام نه زه بهتر یم، نو د دروغ. نبی علیہ السلام خو د ټولو انبیاو نه بهتر. نو دا مونږ د محدثین جوابونه کوي، خو اسانه غوندې خبره چې تاسو پې ورسئ. بعضې وخت کې یو سړي وي فلان کې د فلان کې نه غوره دی، خو دا بل د هغه بل شان ورسره خراب کړي، زه د هغه نه غوره یم، هغه څه بېکاره دی، هغه څه ښکته دی، هغه څه د لاندې مرتبې. نو په دې نسبت چې څوک وایي چې فلان کې پیغمبر د فلان کې پیغمبر نه غوره دی او دا بل پیغمبر شان کم کی، د هغه بېعزتي پکې راشي، د هغه سپکاوي راشي، په دې نسبت باندې د پیغمبرانو په منځ کې دا غوروالی بیا منه دی. دا نشي ویلی چې فلان کې پیغمبر د یونس علیہ السلام نه غوره دی او یونس علیہ السلام سپکاوی ورسره راځي، دا بیا دروغ دی، دا بیا ګناه ده. او که د یونس علیہ السلام سپکاوی ورسره رانولې او دا ووایي چې دا هم د الله یو جلیل القدر پیغمبر دی او ډېره برګزیده هستی ده او د نبی علیہ السلام مرتبه بیا د ټولو نه زیاته ده، دا بیا خیر دی، په دې طریقه بیا ویلی شي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د یونس علیہ السلام نوم اخلی او فرمایي چې ګوره که چا دا خبره وکړه چې زه د یونس علیہ السلام نه بهتر یم، ګورې دروغ یې وي، دا به قطعا به داسې نه وایي، د هغه شان به نه کمی، د هغه عزت او احترام به ساتي. نو یونس علیہ السلام چې کوم علاقه کې پیدا شو او پیغمبر چې کله الله نبوت ورکړي، نو ګورې ټیک ته نبوت ډېر لوی شان دی، ډېر لوی عزت دی، خو ګورې د نبوت ذمهدارۍ ډېرې زیاتې په سر چې کوم بوج پرېوځي که نه او کومه ذمهداري په سر راشي، دا اخوا دی خوا سړی او عام انسان دا بوج نشي برداشت کولی. نو رب العالمین په ذمهداري فوراً واچوله، لاړ شه نینوا ښار ته او هلته کې خلکو ته تبلیغ وکړه، دعوت ورکړه او زما د عذاب نه ویروه او د یو الله ذوالجلال عبادت ته خلک رامایل که او راجع که. بس الله حکم و یونس علیہ السلام روان شو، یو ورسره بیبي ده، دو سره زامن دي. دی چې په کومه لاره باندې تلل هلته یو خوړ راغلی و، خوړ راغلی دی، اوبه پکې بهیږي، بعضې وخت کې باران وشي او خوړ راشي،
هغه خوړ چې بیا کینی روز دوه درې خامخا اخلي. دا سوچ یې وکړه چې یاره اوس که زه انتظار کومه چې د خوړ اوبه کیني، د رب العالمین په حکم کې خو ناراستی راځي، تاخیر راځي. تپوس یې وکړه چې د خوړ د اوبه څومره دي؟ وایي چې یاره دا خو دومره دي چې سړی پې پورې وتي شي، عام خلک به هم د علاقې پې پورې وتل. دا چل یې وکړه چې یو زوی د دریاب په غاړه باندې کېنو چې بچې ته کېنه، او بل زوی په اوږه کړ، او ښځه یې د ګوتې نه ونیوله چې دا ښځه به پورې باسم، نو بیا به راشم دا بل زوی به پورې باسم. لوی خوړو چې د خوړ دی میانسته شوي دي، نو دغه ځای کې د خپه ښویدلې ده. چې خپه ښویدلې ده نو زوی ته د اوږې نه پروت دی ماشوم. خو دریاب دی غلغلی وی چې د څنګه ماشوم پسې حمله کړی چې دا ماشوم را اوچت کړم، ښځه د ګوتې نه خلاصه شوې ده، هغه هم اوبو یوړه. ګوره ازمایش او امتحان ته اوس ګوره که منډې جوړې کړلې چې یاره اوس دا ښځه زه راونیسمه یا دا ماشوم بچی، خو ښځه هم د ګوتو نه ووتله او ماشوم هم بچی هم ده. راځي دې خواته دی بل طرف ته، هغه بل بچي پسې چې ګوري شرمه خو ته هغه خوله کې نیولې او غر نیمې ته یې رسولی. منډې منډې شرمخ نه به بچې څو خلاصې. ځنګل ته یو بچی لاړ، بل ته اوبه یوړه، ښځه هم ترې لاړه. دا ازمایش، سخت ازمایش و امتحان. یو سړي روان دی چې یو بچی په اوبو لوشي، او د یو انسان مخکې چې بل بچی شرمخ وتښتی، او ښځه ورسره د هغه مو به یوسي، او نام و نشان او پته مو نه لګي. او بعضې وخت سړی وایي که نه یاره وایي بچی صبر وکړه زوی دې مړ شو، یاره وایي بس هغه ارمان چې دا لاش خو یې راته میلاو شوی وی که نه. بعضې وخت سړی ارمان کوي خیر دی که مړ وي، خو چې لاش یې میلاو شو په خپلو لاسونو خو یې خښ کم که نه. دا بیا ډېر افسوس وي چې د بنده اولاد یا رور یا ښځه یا څوک مړه شي او دته هغه د مړونې نه پس هغه لاش هم معلوم نه شي. الله یې داسې امتحان نه مسلمانانو ساتي. به هر کیف هېڅ جوړه نه شوه. اوس د الله حکم خو دی که نه، زه رب العالمین را کړم ته وام غشتل ته، انا لله و انا الیه راجعون. او لاړ په دریاب باندې پورې وته. چې په دریاب باندې بل طرف ته پورې وته، ځان یې ورسو هغه قوم ته چې کوم ورته رب العالمین ښودلی و، چې هغې ته واضح نصیحت وکړه. یو غار کې دیره شو، او سحر به راوته، قوم ته به نصیحت کو، او ماښام به ته هغه غار کې نه کور شته، نه جومات شته چې پکې شپه تېره کړي، نه څوک وله ځای ورکوي. او دا آواز کې چې خلکه تاسو چې د کومو بوتانو عبادت کوئ، کاڼي م تراشلي دي، دا ټول دروغ دي، او د یو الله عبادت وکړئ. هغه الله چې زمونږ خالق دی، زمونږ مالک دی، مونږ یې پیدا کړي، او د بوتانو د عبادت پرېږدئ. نو ګوره که دا بوت پرستی او دا شرک دا باطل او غلط دینم دی، خو چې د چا دین دی د هغې مخکې د دې خلاف اواز کوي، خو ځان له کار ګورې که. او زمونږ خپل مذهب دی که یو سړی راشي او زمونږ په مخ کې زمونږ د مذهب خلاف آواز وکړي، نو چې چا کې مسلماني وي نو هغه به پې حمله خامخا کوي. نو دارنګې دا بت پرستي خو د هغه قوم مذهب و د هغوی دین و، نو چې ده آواز وکړو نو هغې پې را کېښودی، وی وهه وی وهه. ښه زمونږ دا چې کوم خدایان ور جوړ کړي دي او دا سجدې ورته لګو او دا زارۍ ورته کوو، نظرونه او صدقې د دې په دا اوس کاڼې شو، نوی دین دې راوړه، نوی مذهب دې راوړه. دومره یې ووهه چې بېهوشه شو. رب العالمین به مرغۍ راوستله، مارغان، هغې به دا وزرې په اوبو کې لمدې کړه او راوبېړه، په ده باندې به هغه پونه لکوله. دا د پیغمبر معجزه یي. بیا به تلې هغه مارغان که ستاسو ښایي دا مارغان کله کله په دې ګرمۍ کې چې دا تو والي نو دوی دا وزرې په دې اوبو کې بیا رپوي. ما په خپل تاسو به کتلي، هغې به لاړه هغه وزرې به یې په اوبو کې ووالې او هغه به رالل او در پاسه به یې هغه پونه لکوله چې هوش کې به راغې. بیا به ورغې قوم ته به اعلان وکړې قومه د الله نه ویرېږئ، ګورئ مه کوئ، یو الله ومنئ. او دا کم کاڼي چې تاسو په خپلو لاسونو تراشلي دي دا پرېږدئ، ګورئ دا هېڅ فایده نشي در کولی، هېڅ نقصان نشي در کولی. یو الله عبادت وکړئ. قوم مالدار هم ډېرو او مست هم ډېرو او ټول مشرکانو شرک به کوو. دا حقیقت هم دی. ګورئ په دې مونږ له د رب العالمین شکریا ادا کول پکار دی. الحمدلله چې مونږ رب العالمین هغه قوم پیدا کړي چې مونږ شرک نه کوو، الله یو منو، یو الله منو، الله سره مونږ شریک نه منو. او قمقل قوم دی، په خپلو لاسو باندې بوت جوړ کاو، بیا یې ودراوه او دا به راله زوی را کوي، دا به باران کوي، دا به مې د بیمارۍ نه جوړوي، دا به ران تکلیف لر کوي. زمونږ دا عقیده ده چې د ضرر
او د فیدې د تکلیف او د خیر مالک صرف او صرف یو رب العالمین دی. الله چې ونه غواړي د چا پلار هم چاته نقصان نشي رسولی. الله چې وغواړي هیڅ به هم نه هیڅ، او خپل کور کې داسې تکلیف پرته پیښ شي، بیماري به پیښه شي، بل غم به راته پیښ شي، هیڅ به هم نه، او په لوی غم به گرفتار او مبتلا بشي. د خیر او د شر مالک څوک دی رونو؟ یو الله دی. وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. قرآن حکیم کې الله فرمایي که په تاسو تکلیف راغی، ضرر راغی، مصیبت راغی، دا مصیبت بې د الله نه بل څوک نشي لرکولی، دا به الله لرکوي. ډاکټر خو علاج کوي، خو ډاکټر چې خپله ناجوړه شي هغه ځان بچکولی شي؟ ساینسدان، ډاکټر، بادشاه، مالدار، نواب، غریب، ملا، امی، ولی، د زمانې یو ډېر اوچت سړي ځان د بیماری یا د مرګ نه بچکولی شي؟ نشي بچکولی. تا به څه بچ ځان نشم بچ، تا به څه بچ کړم؟ ډاکټر ځان د مرګ نه، تا به څه مرګ بچ؟ ساینسدان ځان د مرګ نشي بچ کولی، تا به څه بچ؟ دا حقیقت دی. یو ډاکټر خبر کوله یو مریض ته، ما ته یو ملګری دی، یو دوست هغه خبره کوله، ډاکټر له ورغلم، د زړه بیمار وي، ډاکټر له ورغلم، وایي ډاکټر ما ته وایي ډاکټر مسلمان ډاکټر معلومیږي. ما ته وایي چې یاره فلانکي بر یو خبره درته کوم، زه خو ستا علاج کوم، خو دا لکه سوچ وکړه چې ګورې زه ستا ژوند یو سیکنډ زیاتولی کمولی نشم، ستا زندگی نشم زیاتولی. هسې نه دا دې سوچ راشي چې ډاکټر مال علاج کړي زما ژوند به زیات کړي. نه 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 نه، ستا چې کومه نیټه ده هم په هغه نیټه به مرې، ستا چې کوم ژوند دی او کومه ساه ده همغه به وي، هغې نه زیاتولی نه نشم، عمر دله نشم زیاتولی. ښه نو علاج راله بیا څه لکې؟ علاج دی له کوم تعالی ژوند دله زیاتولی نشم. علاج دا ډاکټران چې مونږ کوو دې لپاره کوو چې ستا کوم ټیم الله مقرر کړی دی چې هغې ته لږ په اسانه ور ورسوي، د درد در باندې نی، لږ خپې دې کار وکړي وګرځې، او لږ تکلیف درته نی، چغې ونه وی، فریاد ونه کې، صرف هغه نیټې ته لږ په اسانه ور ورسوي. او دا علاج کوم چې الله شفا واچوي نو کوي به، چې الله پکې شفا وانه چوي که نه، دغه ډاکټر دی د دنیا ګولۍ خوري او هغه ډاکټر بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي، نه جوړېږي. نو د شر او د خیر مالک څوک شو؟ نو الله شو. تکلیف او بیماری ختمونکی څوک شو؟ الله شو. دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان دی. مونږ بوتانو ته رام رام نه کوو، دا نه کوو. بوت په سر باندې به شات واچول، د بوت په سر باندې به غوړي واچول او بیا به ورته ناست یو کس به ببوزې ورته و چې مچان پې کېنني، هغه شات به بیا سټل، دا پکې تبرک دی، دا برکت دی. کم بوت چې ځان نه مچ نشي شړلی، ابه تاله کم ځای زوی درکړي، تا نه مصیبت په کم ځای کې لرکړي. نو د مونږ د الله ذوالجلال حمد ادا کوو، د الله شکریا ادا کوو چې زمونږ هغه دین دی، هغه اسلام دی، هغه مذهب دی چې هغه یو الله مونږ منو، الله سره شریک نه منو. دا به د یونس علیه السلام نصیحت او خپل قوم ته، قوم به راګیر که او به وهه او به وهه، بېهوشه به شو غریب، دونه به وهه او بېهوشه به شو چې بیا به مارغانو وزرې په اوبو کې لمدولو، د پاسه به ترمکیاګانې کو. بادشاه ته پته ولګېدله، بادشاه راویراوی غواړه، مخامخ یې ځان ته حاضر کړ، ستاسو څه چغې دې جوړې کړې زمونږ په علاقه کې، او لوی اختلاف ځان هم په خلکو دې ووهه، اختلاف دې جوړ کړی، دا څه کوې؟ ستا څه مقصد دی؟ ویې زه یو الله بنده یم، یو رب العالمین زما خالق او مالک دی، او د الله لوی عذاب را روان دی. ګورې خدای ته وګورې، الله نه ویرېږي. قبر دی، حشر دی، اخرت دی، الله به حساب کتاب د سره کوي، او د دنیا د لاول لومبې تپوس به د عقیدې در نه کوي، مسلمان یو که کافر یې، خود الله نه ویرېږي، لوی عذاب نه م یروم، ستاسو خیر لټوم، بادشاه سلامت او یو الله ومنئ. ښه نوې عقیده دې راوړه، دې جیل کې واچوئ، دله به سزا ورکوو خو جیل کې واچوئ، او داسې تنګ جیل کې واچوئ چې دې پکې ودرېدی هم نشي. بس د بادشاه حکم و، بادشاهانو خو ځان له جیلونه به جوړ کړي به خلکو دپاره، اوس هم دا باد جیلونه یي، خراب خراب جیلونه یي، دې بوته یو تنګ او تیاره کوټه کې غریب ور واچوي، ګران دی ورپسې وواله، داسې کوټه کې واچو چې دې پکې ودرېدی هم نشو، داسې کوټه کې واچو چې دې پکې سملاستېدی هم نشو. ډوډۍ بس کله چې مونږ وغواړو ور به در پسې کولاوو، ډوډۍ به درته راوړو، کله چې مونږ وغواړو نو ور به در پسې کولاوو، اوبه به در درکوو، چې مونږ ونه غواړو که نه اوس هغه الله نه دی غواړه، یو الله دی، یو خدای دی، هغه مالک دی، او د خیر او د شر دی، رزق ورکوي، اوبه ورکوي، غواړه دی جنه دی ورپسې وغواړه. دې وخت کې به دې پړه در شي چې یا الله اوس څه وکړو. اوس هم دا کوم قیدیان غریبانان چې دا کافرو نیولي دي، امریکې او برطانیې او داسې جیلونو کې خواران دیره کړي دي، څه پوله پټي دشمني نه ورسره، صرف دین او په اسلام باندې خبره. هم زمونږ په شان مسلمانان دي، زمونږ په شان د الله بندګان دي، خدای ابتلا الله په مسلمان راولي،
دنیا د مسلمان جیل دی، د کافر دپاره خوشحالي او جنت دی. نو دروازه ورپسې بنده کړه، ده که نه الله ته خو ته چغې وایې چې یو الله دی یو الله دی. بادشاه ورته وایي چې دې خلکو له خو دا رزق زه ورکوم، دا ډوډۍ خو زه ورکوم دې خلکو له، زه بادشاه یم له دې خلکو. او ته وایې نه بل الله هم شته، زما در باندې رزق بند کړ، اوبه مې در باندې بندې کړې. اوس هغه خپل خدای ته چغې واچېدلې در کې جنت ورپسې ووایه. الله مهربانه بادشاه دی چې یو څو ورځې تېرې شو نو بادشاه هغه خپل وزیر ته وایي وزیر صاحب ته لاړ شه، شپږ ورځې اتر ورځې خو تېرې شو، سړی خو به لږې مړي ته یې راوباسه چې خپل سامان ورسره وکړي. پرې لږه سختي خو هم ورکړه، که توبې استي خو ډېره ښه ده، که نه وباسي چې برابر یې کړو ورشه. وزیر صاحب ورغی چې کوم د جیل وزیر دی، د جیل خانه جاتو چې هغه څنګه ورغی او جرنده یې کوله وکړه. هغه خو دا خیال و چې دا اوه اته یا نهه لس ورځې هر څو چې وي دا تېر شوي دي په ده باندې، او تیارم ده، اوبه هم نشته، ډوډۍ هم نشته، او دا د تنګه کوټه ده چې هغه سړی پکې ودرېدی هم نشي، ملاستېدی هم نشي. به دې غریب به پکې مړي او که مړ نه مې وي نو په اخري سلګو به چې دروازې څنګه کوله وکړه او دې وزیر وکتل نو هغه تنګه کوټه دومره ورته الله فراخه کړې ده چې څومره د ده نظر لګي، څومره چې نظر لګي. الله کولی شي که نه شي کولی شي، عقیده ده. او دا پیغمبر معجزه ده. هغه تنګه کوټه دومره کوله چې څومره ده پکې نظر لګي. یوه هغې کې یو مزیدار قندیل برنه یو قمقمه چراغان لګېدلې دی او ناشنا رڼا ده پکې، او مخې ته خشته ښکلې مزیدار اعلی بتک پروت دی پکې، اوبه پرتې دي او د انګورو غونچکې پکې پرتې دي او دی ولاړ دی په منځه حضرت یونس علیه السلام. وزیر چې یو کتل حیران شو، ورته بار روزي ګوري لکه دا د جیل هغه وړه کوډګۍ نه وه، خو بغ کوډګۍ ده او تنګه او دا خو دونه فراخه ده چې دی پکې څومره مزرګۍ پکې کولی شي. او د رڼا ته وګوره، داسې رڼا خو ما چېرته د نور هم نه دګي. او بیا دې اوبو ته وګوره، یخې اوبو ته پرتې دي بتکي کې، ته دا چا راوړي دي دروا او دا اوبه چا راوړي، دا ځای چا کوله وکړه ورته، او دا انګور ورته مزېدار اعلی پراته دي. بس هغه پوه شو دا وزیران خو مخیار یې که نه. هغه سلام وګرځه وروره معافي غواړم، دا چا دا ځای راته سینګ کولاو دی، دا رزق او دا اوبه وایي دا هغه ذات چې زما ورباندې ایمان دی، هغه ذات چې زما خالق دی، زما مالک دی، د رزق مالک دی، دا هغه ما ته هر څه کړي. دا غار تا را باندې تنګ کړ، تا وایې چې هغه الله دی، دغه آدم الله شته که نه. تا وایي اوبه مې در باندې بندې کړې، اوبه زه ورکوم، ډوډۍ زه ورکوم، او اوبه او ډوډۍ زما په اختیار کې دي، هغه تا بند کړل، زه یم دا ستا اختیار کوي، دا د لوی الله په اختیار کې دي. ګوره ما له اوس الله اوبه را کوي که نه را کوي، ما له رب العالمین ډوډۍ را کوي که نه را کوي. او وزیر ورته وایي چې یاره دا خو پوه شو چې دا خو نیک بنده دی، دا خو نیک بنده دی، برګزیده بنده دی، دا خو واقعي چې وایي ته ما سره به څه امداد وکړې. وایي ګوره مه کوه مرګ را روان. هغه وخت کې هم نصیحت ورته کوي، دا قبر توره تیاره را روانه ده، دا الله عذابونه را روان دي. وایي بلکل مې ومنل. څو وایم؟ وایي دا ووایه چې الله یو دی او ما د الله رسول ومنه، د الله پیغمبر مې ومنه. وایي ما سره به الله څه وکړي؟ وایي دا کومه تیاره چې تا ولیده چې ما باندې الله رڼا کړه، دقه رنګې د قبر تیاره به باندې رب العالمین دقسې رڼا کړي. قبر به داسې را باندې الله فراخ کړي لکه دا کوټه چې ما ته فراخه کړله، او قبر کې به الله دغسې رزق درکوي لکه په دا تنګه کوټه کې چې ما ته راکړي. اسانه خبره ده که نه؟ وګوره که نه، قبر تیاره د دې دا کوټه او قبر یو شو، ما ته الله څونه فراخ هغه په هغه ساعت هغه وزیر صاحب په ایمان راوړ، مسلمان شو. لال بادشاه ته الوی چې صاحب واقع خو داسې وه، سړی خو مونږ کوټه کې جلنده کړې دی، کوټې نه خو الله داسې جوړ کړي، رزق اور څه ورته پراته. بادشاه هوښیار و، پوه شو چې دا خو د الله پیغمبر معلومېږي. اوس که دې وجه نه نشم وجلی، الله په قهر نشي، که سزا ورکوم الله په قهر نشي، او که منم یې خو ما بادشاهي دي، خلک ټول د ملګري کېږي، ټول خلک د ملګري کېږي، منلې خو هم نشم، راشه د وطن نه بیا وباسم، ځان ته حاضر. وایي داسې کار دی چې ته مونږ ته نصیحت کوې نو ته مهرباني وکړه، مونږ دې دلته نه پرېږدو، ته زمونږ د وطن نه وځه، لاړ شه زمونږ د وطن پرېږده. اووه کاله حضرت یونس علیه السلام دوی ته نصیحت ګورې وکړو، اووه کاله زمونږ د وطن پرېږده ځه، او که نه پرېږدې نو بس بیا مونږ سزا درله درکوو، وجنو دي. داسې دمکي وله ورکړه، نور هغه ته پته وه چې ته ته زه نقصان نشم رسولی، که نقصان رسوم نو زه ګېرېږم، ځکه د هغه منقبت او د هغه لویي ورته معلومه شوه. حضرت یونس علیه السلام ورته چې روان شو د بادشاه نه ووت، وایي زه خو یو خبره درته کوم، تاسو خو ما شړی، خو ګورې مه کوئ، ګورې ارمان به راپسې وکړي چې ویې شړه رب العالمین دوباره راولېږوي، ورشه بیا ورشه. هغوی تاله دمکي ورکړه او آخري یو دمکي وله ورکړه، ورته ووایه چې ګورې که تاسو زما دا دین ونه منه،
څلوېښت ورځې بس په تاسو به عذاب راځي. او عذاب به داسې چې په لومبو 3 ورځو کې مخونه هم تک زیړي، بیا 3 ورځې مخونه تک سري، او بیا 3 ورځې مخونه تک توري، او په 10مه ورځ باندې به داسې عذاب راشي چې تاسو ټول به تباه برباد شي. چې راغې قوم ته د اعلان وکړه ځا یاره وي ستا نه داسې نورو خلکو مونږ ته ویلي دي، ځکه هغه عذاب دې په رښتونې را باندې دی راشي. نه دی مني. یونس علیه السلام لاړ، چې څنګه لاړه د دریاب غاړې ته ورسېده، چې کوم فرات دریاب دی لوی، هلته ورسېد. نو هلته کې دی ناست چې 40 ورځې پوره شو، چې 40مه ورځ هم تېره شوه، یو 40مه هم تېره شوه، هغه 10 ورځې هم تېرې شوې، یو شپونکي را روان. دا شپونکي چې څنګه راغی نو یونس علیه السلام دې تپوس کوي کوم ځای نه راغلی؟ وایي د نینوا نه. وایي خلک یې څنګه دی؟ وایي ښه خوشحاله دي. وایي ته ترې راغلی؟ وایي زه رالم، څه تکلیف ایس هم نشته. خلک یې په خپلو پټو کې او خپلو دکاندارو کې او مزې او عیش و عشرت دی. خو خدای عجیبه اړه کې سوچ کوي چې الله ما سره خو دې دا وعده کړې وه، دا څه وشو؟ بل سړی راغی، هغه نه تپوس وکړه، هغه ورته وایي بس خفه شو. نیغ لاړ په دریای فرات باندې ورغی چې رب العالمین دې خلکو سره بس سترګې څنګه لګو. بل په دې قوم کې یو صفت و، هغه صفت مونږ کې هم نشته، ادا و چې دروغ به نه وي، قطعا دروغ به نه وي. او چې د هغې د بادشاه دا اعلان وکړه چې چا دروغ ووی مړه وجنی دی. د دروغجن د هغې په قانون کې سزای موت مرګ و بس، چې که چا دروغ ووی سر ته قلم کوي وجنی. نو دی غریب لکې وی چې که زه اوس ورغلم نو قوم ته خو عذاب میلو نه شو، او ما خو ورته ویلو چې 40 ورځې پس به عذاب راځي، نو د هغوی قانون خدا ما به مړم کي. او بل خفه م شو چې الله ما سره دې وعده وکړه او ستا په وینا باندې ما خلکو ته اعلان وکړه چې عذاب راځي، الله هغه عذاب را نغی. دا به څه کېږي؟ دې ځای کې حضرت یونس علیه السلام لږه تیزي وکړه. پکار دا وه چې د رب العالمین د حکم او د وحی انتظار یې کړی، خو د الله د وحی انتظار یې ونه کړ، او نیغ لاړ د دریاب غاړې ته په کشتۍ باندې پورې غاړه اوس پورې وځي، کشتۍ ته وخت په دې الله اوس خفه شو چې تا خو به زما د وحی انتظار ګناه نه ده کړې. یونس علیه السلام پیغمبر دی، انبیا د ګناه نه الله پاک ساتي، دا څه غلطي نه ده. خو صرف دومره چې لوی انسان که معمولي غوندې داسې یو عمل وکړي نو په هغه باندې ګرف زیات راځي. یو سړی بل ته وایي که نه هلکه وایي تا دا غلطي ولې وکړه؟ ویا به کوي تا ولې وکړه؟ تاسو که په دنیا کې هر څه کوئ اسم نشته، تاسو له نه جنت ته نه له دوزخ شته، داسې هم ځان ګڼه لري چې تاسو بس ټول پاک پاک کې. خو که مولا غریب معمولي غوندې خپه کږه کېدي نو ورته ګوته ګوره که نه مولا صاحب ګوره ورته که نه هلکه ته ټول په چقړو کې ډوب ګرځې او په نجاست او په ګندګۍ کې دروغ وی، دوکه کې، غیبت کې، چغلي کې، حسد کې، بغض کې، او ملک ته په مخ اخیستی نو که پوټې مولا قدم کوږ کېښود که نه قدم به هم کوږ نه ایښې، تا ته باسې د هغه خپه ګږه ښکاري نو لوی نغرې به دې جوړې کړي. دا د خدای شان دی، دا یو رواج دی. بهر کیف حضرت یونس علیه السلام خو ډېر لوی شخصیت و، نو ګناه نه وه، غلطي نه وه، لیکن رب العالمین پې خفه شو چې تا خو به زما د وحی انتظار کړی، ما نه به دې تپوس کړی و چې الله دا دې څه وکړل، نو ما به جواب در کړی، نو زما د وحی انتظار دې ونه کړو، نیغ لاړې. وظنون اذ ذهب مغاضبا، قرآن کریم کې الله وایي کب والا، مئی والا، مئی والا، اذ ذهب مغاضبا، په غصه لاړ چې کشتۍ ته ور مخامخ شو چې هغې ورته وکتل او دا خو ډېر نوراني مخ والا دی، نیک سړی معلومېږي، ښه سړی معلومېږي. چېرته دی صاحبه؟ ته هغې طرف ته راخېجه. خو به لوی لوی کشتۍ به دا واړی واړی نه، لوی لوی بادباني کشتۍ به په سوونو خلک به پکې ناست وو. وخت کشتۍ ته، کشتۍ چې د دریاب منځ ته شو، بس ګرداب پرې راغی، هواګانې هم راغلې و، چپې هم راغلې و، کشتۍ داسې هم اوړي داسې هم اوړي، ټولو خلکو الله ته چغې جوړوي، یا الله دا څه داسې وخت کې بیا کافر هم الله ته چغې وایي. قرآن حکیم کې الله وایي که نه، وایي دا خلک چې مونږ کشتۍ کې را ګیر کړو که نه، یا په عذاب کې ګیر کړو نو دوی بیا خپل بوتانې یېري، بیا یو الله ته چغې وایي. د کشتۍ چې کوم مانګی دی او کوم ډرایور دی هغه پکې اعلان وکړو. هلکه وایي داسې کار دی، زما یو تجربه ده. تجربه مې دا د هغه زمانې کې خو مریان او غلامانو چې کم رایې د خپل مالک نه تښتېدلې وي او زما په کشتۍ کې سور شوی دی، نو زما کشتۍ غر کېږي. هغه مریې زما په دې کشتۍ کې چېرته یو مریې دی او د خپل مالک نه د خپل مولا نه تښتېدلی دی، مهرباني وکړئ هغه ځان وښایئ.
ځان وښایي چې هغه موږ لرې کړي، او که هغه ځان نه ښایه ټوله کښتۍ غرق کېږي، ټول مرو. د چا کار سره چې ځان ښایي؟ یو سړی وي چې زه غرق کېږم، دا ټول دې پکې غرق شي، مرئي ځان چېته ښایي. یونس علیه السلام پوه شو، وی پاسېد وی زه هغه مرئي یم چې د خپل مالک نه او د خپل مولا نه را تښتېدلی یم. هغې ته کښېنه، ته هغه نه ته خو ډېر ښه انسان یې. وی نه که نه، پوه شو که نه چې د خپل الله د حکم نه بغیر را روان شوی یم، الله ما ته حکم نه دی کړی، د الله د حکم نه بغیر کښتۍ ته راختلی یم. وی زه هغه مرئي یم، ما د رب العالمین الله نوم نه اخلي، خو ما د خپل مولا او د خپل مالک نه، د خپل مولا نه او د خپل مالک نه زه دقسې را روان شوی یم، او دا کښتۍ ځکه غرق کېږي او ما وغورځوې. وی نه، قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي فساهم فکان من المدحدین، قرآن اندازي وکړه هغوی چې نه نه قرآن اندازي کوو، د ده نوم راوخته، بیا قرآن اندازي وکړه، بیا د نوم راوخته، بیا قرآن اندازي وکړه، بیا د نوم راووته، چې دا هم هغه مرئي دی چې د خپل مولا نه د خپل مالک د اجازت نه بغیر راغلی. تفسیر ماجدي لیکي چې د دریاب پر کښتۍ پرې غاړه ودرېد، که تاسو مې نه غورځئ، د خپله ټوپ کوم، ځکه ستاسو رواج دا دی، هغه مانګي ته وایي ستا رواج او طریقه دا ده چې کم غلام تښتېدلي د مالک نه هغه وغورځئ کښتۍ به تاسو ټول بچ کېږئ، خیر دی. بس هغې ویې ډېره ښه ده نو وینې و دریاب ته وغورځو، خو چې دریاب ته سیند غورځئ، الله فرمایي فالتقمه الحوت وهو ملیم، کب ورته خوله وازه کړه، لوی کب اجدها. په دریاب کې لوی لوی کبان اوس هم شته، لوی لوی کبان، د غرونو عمره او د لوی لوی حیوانات عمره غټ غټ کبان دي پکې. یو لوی کب الله قرآن کې فرمایي خوله ورته وازه کړه، خو چې د سینګ ور ټوپ کړه بس هغه کلب په دا خوله کې ونیو تېرې کړه، کښتۍ خو بچ شوه، خلک هم پریشانه شو، خفه شو چې الله داسو شو، او دې کب تېر کړه. فالتقمه الحوت، یو الواق سره قرآن حکیم کې الله یو نوړی سره روغې تېر کړه. الله کب ته وایي ګورې پام کوه، دا یونس تا له ما خوراک له ګورې ګېډې له نه در رسو، دا ستا خوراک نه د ده دا ګېډه ستا دپاره، د ده دپاره ستا دا ګېډه جیل دی، جیل. هغه دریاب کې کب چکر روان کړ، او الله تعالی د هغه خېټه او د هغه سرمن داسې کړه لکه د شیشې په شان، شیشه کې چې انسان ته دیوال ښکاري. د کب پاغه ګېډه کې دې سکی، پاغه جیل کې سکی. الله فرمای فنادا فی الظلمات، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. په تیارو کې الله ته آواز کوي. یو تیاره د دریاب ده، د اوبو، بله تیاره د شپې ده، بله د کب د ګېډې تیاره ده، یو تیاره نه ده. او هلته څه وایي په مونږ خلکو چې مصیبت راشي نو مونږ ګډې وډې شروع، بیمار شي سړی که نه ګډې وډې شروع، الله ځای صحیح کړی، بل څوک نشته. الله غفلان کې خو ګناهګار دی، اپا عیش و عشرت کې دی او زر یې راګیر کړی. ګوره دا خبرې مه کوئ، ګوره دا ډېرې خطرناکې خبرې. چې کله مصیبت راشي نو الله ته رجوع کې، توبه وباسئ رب العالمین ته. الله سره موږ نه جنګ کولی شو، نه ورسره زور کولی شو، نه ورسره زموږ زور رسي. زموږ یو ویښته، یو اندام، یو ګوته، دا د رب العالمین په اختیار کې دی. ګوره چې څه در سره کوي الله سره کولی شي. بهر کیف التسوي فنادى في الظلمات وظنون اذ ذهب مغاضبا، فغصه کې قوت کب والا الله کب ګېډې ته ورځي کنه. فظل ان لن نقدر، دا ګمان وکړه چې موږ به د باندې سختی رانه ولو، سختی به نقدره، نقدره قدرت ته وي، او د طالبان په پیږي نقدره قدر یقدر، په دا موږ څه تکلیف رانه ولو. فنادا کب ګېډې ته او د دریاب چرې ته مو ورسو.
او هلته آواز کوي فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، یا الله ستانه بغیر بل الله ګورې نشته. مکه آواز کوي کم چې په ځمکه به آواز کو لا اله الا انت، بل معبود نشته بیستانه یا پروردگار. سبحانک یا الله د هر عیب نه ته پاک یې. ګوره الله صفت کوي، فریادونه نه کوي، ګیلې شکوې نه کوي. سبحانک یا الله ستا تسبیح ویم. یا الله ته د هر قسم عیب نه، د هر قسم نقصان نه الله پاکې. انی کنت من الظالمین، پروردگار ما زیاتې کړې، زیاتی کوونکو نه زیم چې ستا د وحی انتظار مې نه دی کړی، ما زیاتې کړې. څو ورځې د کپ په ګېډه کې دی، څوک اووه ورځې وایي، څوک کمې زیاتې، خو راجح روایت دا دی چې 40 ورځې د کپ په ګېډه کې 40 دن. هلکه وایي دا د کپ په دې ګېډه کې د سا سینګه اخېسته، بعضې خلک خو داسې هم شته کپ په دې ګېډه کې دا دې سا سینګالي، دا د مور په ګېډه کې چې ماشوم جمدي وي او پرو دا سا سینګالي. الله دا طاقت نه لري؟ کپ په دې اوبو کې جمدی نه دی، الله هغه د اکسیجن انتظام د اوبو نه کړی. نو چې قبل الله د اکسیجن انتظام د اوبو نه کوي او د ماشوم په ګېډه کې د ماشوم چې د مور په ګېډه کې دننه پروت دی هغه له هلته کې د اکسیجن انتظام کوي، نو د یونس علیه السلام له د کپ په ګېډه کې نشي کولی؟ خامخا کولی شي. نو هلته کې صرف الله ته پروت دی او دا وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو صاحب بره په اسمانونو کې د الله د عرش سره په خوا کې هلته بره فرشته الله ته وایي الله یو اواز اورو، ناشنا غوندې اواز، او دا اواز مونږ چې ته مخکې نه دی اورېدلی، او الله ډېر د عجزۍ اواز دی، ډېر رو رو لګیا دی، او ستا یو بنده الله تا یادوي، ډېر غلی غلی اواز اورو، خو چې الله دا پته نه لګي چې دا بنده دی کوم ځای، د انسان اواز اورو، خو ډېر د عجزۍ الله داسې معلومېږي لکه چې دا انسان چې ته ډېر مضبوط ځای کې نښتی دی الله او ګیر دی. بعضې سړی چې چېرته ګیر شي که نه سټ او دا مری او ګیر شي، نو که دې اواز هم کوي دا مری خفی که نه، نو دې زور سره که اواز هم کوي خو ډېر معمولي اواز یې د خولې نه نوځي. الله ستا څوک بنده دی، هر څوک چې دی یا الله، او چې ته داسې یو تکلیف سره او غم سره او ډېر سختۍ سره د هغه اواز راځي، والله دا مونږ محسوسوو لکه چې تا یادوي. یا الله دا څوک دی؟ نه غر کې دا سړی شته، نه اوبو کې شته، نه پوچه شته. الله وایي دا ما یو بنده رانیولی دی. اوس د الله قدرت او طاقت دا سوال کوي چې الله تم د خپل ګرفت نه وساتې. ګورئ لوی نه لوی خان بی، نواب بی، مالدار بی، او د ډېر لوی شان او طاقت خاوند بی، خو چې الله رونیسي که نه قسم په الله که د دنیا یو طاقت یې دې ګورې خلاص کړي. دا د خدای نه سوال کوي، مونږ خو په مستو کې پراته یو، یا الله ته د خپل قهر نه او د خپل غضب نه محفوظ کړي. بس وایي دا مې یو بنده رانیولی دی. یا الله کوم ځای کې دی؟ وایي د کپ په ګېډه کې دی، اووه مې ځمکې کې لاندې چکرې لګوي. الله د کپ ګېډه کې دی ویو، یا الله دې څه کوي؟ هلته ما یادوي او ما رانیولی دی. یونس علیه السلام فرشتو الله ته زاري شروع کړه پروردګاره دې خو بچ کړي، ته خو الله د جیل نه خو الله راوبس، د جیل نه راوبس. نو 40 ورځې پس رب العالمین هغه کب خوله راوچته کړله او الټه وکړه او د دریاب په غاړه باندې راوړه. او قرآن کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. وی که دی یونس علیہ السلام د کپ په دې ګېډه کې دا لا اله الا انت سبحانک نه وی او زما تسبیحات نه وی، نو تر قیامته پورې به د کپ په دې ګېډه کې و او دا به سزا وه د الله په چا څه. فلولا انه كان من المسبحين، که دا تسبیح نه وی که نه للبس في بطنه الى يوم، د دریا د کپ په دې ګېډه کې تر قیامته پورې به پروت و. قیامته پورې څه قبله به م الله ژوند ورکړی، قیامته پورې دله به م الله ژوند ورکړی، دغه بیا جیل او پکې به پروت. خو دې یاد کړم نو زما پې رحم راغی. دا کلمه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ډېره د برکت ده. دا د پیغمبرانو کلمه ده، دا د صالحینو ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله صحابه کرامو دا ډېره فایده منله. اوس هم چې په چا تکلیف راشي، مصیبت راشي، بیماری راشي، غم راشي، دا ډېر زیات وایه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او معنی هم ډېره مزېداره ده. یا الله ستانه بغیر بل معبود د عبادت لایق نشته. یا الله ته د هر عیب نه او د هر مصیبت نه او د هر یو چې تا سره کوم شی نه ښایېږي الله د هغې نه پاکې. او یا الله انی کنت من الظالمین، هغه خلک چې ظالمان دي په ځان زیاتې کوي، زه هم هغې کې یم. واقعي مونږ هر انسان هر وخت په ځان زیاتې کوو، د
دا الله مخالفت کړو، د الله شکریه مونږ د الله د نعمتونو قدر مونږ ونه کړو، قسم دې کوم وکړو بالکل د الله د نعمت قدر دا ګوره بالکل مونږ نه کوو، نه مو د رب العالمین شکریه ادا کړه، نه مو د رب العالمین د نعمت څه قدر وکړو. دا زمونږ په دې خټه کې دا شی نغته دی. رزق الله را کوي، بچی الله را کړی دی، روزي الله را کړی دی، عزت الله را کړی دی، خو مونږ د الله د نعمت قدر ونه کړو. چې په غاړه باندې وغورځو د دریاب سیل په الله وکړ نو وجود یې کچه شوی، نو فوراً الله پاک فرمایي وانبتنا علیه شجرة من یقطین، د کدو بوټي په مونږ زرغون کړ، د کدو بوټي پې زرغون شو او پاڼې پې خورې کړې، سورې الله ورکړ. او یو چیلی به راتلله بلکې اوسی به راتله، هغه اوسی به ورته خپل هغه غلانځ هغه پی را نږدې کړل او یونس علیه السلام خولې ته به هغه پی ور نږدې کړل، هغه به رول، هغې باندې هغه د خوراک انتظام هم شروع شو. چې کله برابر شو، سرمنې پخه شوه، دیو سودلې چې راویښ شوه، کدو بوټي وچ دی، هغه اوسی نشته، نه دی په جړا شو. الله ورته بس دی که نه جاړې څه دپاره پاس اوس، دا خو تعالی ما یو سزا درکړله غوندې، لکه زما د حکم انتظار دی ونه که بس پاس اوس، بیا به هغه کلي ته ځې کم کلي نه چې راوتی وې هغې قوم له به بیا ځې. اوس هغه قوم هغې سره رب العالمین څه وکړل، نو چې دې څنګه یا الله اوس به قوم دې څنګه ورځم، اوس دې خپل ډک وې الله ته خو نه شي ویلی، قوم ته خو ما ویلي و چې تاسو باندې به 40 ورځې پس عذاب راځي، عذاب پرې رانغی. نو د هغه قوم خو دا قانون دی چې دروغجن سړی هغوی وجني، نو ما باندې به هغوی خامخا دروغجن ګمان کوي، اگر چې د خو دروغ نه ویلي رښتیا ویلي، دا به څه کېږي. نو یو سړی په لار یو شپونکی روان دی، هغه ته یې واز کې شپونکي کاکا دې خوا راشه، وایي ته د کوم کلي وي؟ د نینوا. وایي خلک یې څنګه دی؟ ښه پوه شوی شرط کې ښه خوشحاله دي. وی خواه وی یو وی خلق خوشحاله دی، وی یو وی ولی خوشحاله دی، وی اغی خوڑے خوشحاله دی، اغی خپل دینم بدل کرده دی. وی سه دینی دی؟ وی اغی خو مسلمانان شوی دی. وی دا سی کارو کلا خونده پی خود چیلی نمخ کرا که، وی پی خود ما چیلو کی نشتا. ولی نشتا دی ټولو چیلو کی ستا پی؟ وی دا منگا علاقه قحط والی دا قحط، د دې علاقې یو پیغمبر و د هغه نوم یونس علیه السلام، دې خو پېژنې نه؟ او هغه دې قوم ته ډېر لوی نصیحت وکړ، قوم یې ونه منه، نو هغه ته لاړ وتښتېد، نشته اوس هغه پیغمبر نشته، خلک ورپسې ګرځي شته دی نه، نو د الله پې قحط راوستی دی. نو دومره قحط دی چې زمونږ د خوراک انتظام نشته، دا ګډې چیلو کې پی نشته. وی ښه هغه پیغمبر پسې ګرځي یونس علیه السلام پسې، وی او خو دې پخپله دی اوس. وی ته لا ولې یو چیلی دی ماله، چیلی راوسته غلام باندې وله ګوتې راخ کړې، هغه په هغه ساس سربم شو، پی پکې رالل، وی دا وله شه ماله پی اوس کړ. وی دې خلقو دا پیغمبر پسې ولې ګرځي؟ هغه ورته واقع بیان کړ چې څنګه یونس علیه السلام ته راوتی دی که نه، او 40 ورځې پوره شوې دي، نو په هغې د عذاب آثار راغلي دي، څنګه چې ده ورته وی اوریځ راغله پې، او داسې اوریځ پې راغله چې هغې پوره تیاره جوړه کړه. نو خلک ورلل د خپل بادشاه له چې تا خو وی چې دا سړی دروغجن دی، هغه چې څه ویلي و خو رښتیا شو، د اوریځ راغله او تیاره راغله، او دا خو مونږ ته تکلیف دی، په مونږ باندې تاو راغی. هغه نیزه واخیسته او پاس باندې سور شو، منډې تړلې ووالې غرونو کې چکرې ووالې او راغی. وی نه نه دا اوریځ د عذاب نه رخه، دې نه باران کېږي. یو ورځ بل هم تېره شوه، اوریځ نور هم راښکته شو، او دومره تیارې جوړه کړه چې په کور کې دننه په رڼا ورځ به انسان نه لیده، او مکه د عذاب هغه اثار پې رو شروع شو. چې شروع شو بس خلک بادشاه له ورلل، وی داسې کار دی چې دې کې نور د مهلت هېڅ انتظار نشته، دا خو که 3 ورځې پې دا تېرېږي، دا مخونه واقعي زیړېږي، بیا هغه به 3 ورځې مخونه هم تورېږي، سره کېږي، او بیا 3 ورځې به سره تورېږي، او بیا به عذاب راځي. نو دا خو 10 ورځې دي، هله شا به بس ستا خبره دروغ ده، هغه سړی په حق و. بس بادشاه وی داسې کار دی چې بس واقعي دا خبره درسته ده، لاړ شي او هغه سړی وګورئ، یونس علیه السلام وګورئ، شابه خلک یې خواره کړله، خو د دریاب کشتۍ ته ختلې، او د دریاب ګیرې ته رسېدی، د کب ګیرې ته کم دی پیدا نه چې پیدا نه که خلک بیا بادشاه ته راغونډ شو چې خدای تباه که ظالمه ستا له لاسه ټول نه، او مونږ غر کېږو، اوس به څه کوو؟ یو کس هغه وزیر هوښیار هغه وی داسې کار دی چې ما دغه یونس علیه السلام نه اورېدلی دي چې الله هر ځای شته، او د هر چا فریاد هر ځای کې اوري،
راځئ چې د یونس علیه السلام په خدای ایمان راوړو، او که هغه نشته په هغه باندې ایمان راوړو، او راځئ چې الله ته وجاړو. نو بس فوراً ایمان راوړو چې یونس علیه السلام کم الله مونږ ته یاد کړی دی په هغه زمونږ ایمان دی، او مونږ په دې ایمان دی چې یونس علیه السلام د الله پیغمبر دی. او قوم ته وی شابه د کلو نه بار ته راوځئ. ټول د کلي نه بار راووتل، څاروي م راوویستل، پخپله م راووتل، بچي د میندو نه جدا کړل، میندې د بچو نه جدا کړل، څاروي د خپلو بچو نه جدا کړل. نو بچو به میندو پسې چغې والې، څارو به خپلو بچو پسې چغې والې، بچو به هغې پسې چغې والې، او جړا شروع شو. او داسې جړا شروع شو، الله ته زاري شروع شوه، جامې الله ته وشلول چې الله زمونږ پتا ایمان دی. هغه الله باندې کوم یونس علیه السلام یادوي، او په هغه زمونږ پیغمبر دی، لا اله الا الله. او یونس ان یونس لرسول الله، یونس علیه السلام د الله رسول دی. خو چې چغې ووالې او فریادونه الله ته وکړه، نو الله تعالی ته هغه عذاب لري. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. الله فرمایي یو کلی باندې چې عذاب راغلی دی، نو هغه بیا ایمان راوړی دی، نو ایمان ورته فایده نه ده رسولی، عذاب ته نه دی تللی سوا د یونس علیه السلام د قوم نه. په هغې چې عذاب راغی او الله ته فریاد شروع کړو، چغې شروع کړې، الله ته عذاب لري. نو دا ولې فرعون خو هم دا چغه والې. زموږ طالبان سوال کوي که نه، فرعون خو هم چې دریاب کې پرېوت نو چغې کړې، آمنتو برب موسی و هارون، چې د موسی او د هارون په رب زما ایمان دی. نو هغه خو هم توبه ویسته، هغه بچ نه شو، او یونس علیه السلام قوم توبه ویستله بچ شو. دواړو کې فرق دی. فرعون په عذاب کې گیر شو، نو بیا توبه وباسي. نو هغه چې عذاب کې گیر شو او توبه وباسي، نو توبه ولا فایده نه ورکوي. او دوی لا په عذاب کې نه وګیر، د عذاب هغه آثار پې شروع دي، پورا عذاب لا نه دی راغلی. بس الله تعالی ته فوراً هغه اوریزم لرې کړه، هغه تاو، هغه عذاب تکلیف لرې شو، ولې توبه ویستله. اوس هم دا مسله ده چې کلم تکلیف دی الله په مسلمان نه راولي، خو که کلم تکلیف راغی، مصیبت راغی، عذاب راغی، فوراً رب العالمین ته رجوع کوئ، جړا کوئ الله ته. جړا په جړا الله ډېر خوشحالي. د توبې طریقه دا ده. فریادونه مه کوئ، دا انسان الله ته کوئ، ګیلې شکوې الله ته مه کوئ، رب العالمین ته فریاد شروع کړئ. او باران چې نه کېږي، زموږ علما لیکي د کلي نه بار وځي، الله ته وجاړئ. قحط ته الله او بارانو کې قحط به ختم شي. دارنګې دي ټول ووتل، جړا او فریاد او ګریوانونه وشلول، او بچي مو ویستل، ښځې مو وویستلې، رب العالمین ته هغه عذاب لري. نو یونس علیه السلام خو د دې نه نو خبر چې دي توبه ویستله، هغه خو الله ما ته ویلي عذاب به راځي، او عذاب رانغی. شپونکي ورته ټوله قصه وکړه، ورته وایي چې داسې کار وکړه چې ورشه او ورته ووایه چې تاسو کوم پیغمبر پسې ګرځئ، یونس علیه السلام پسې، هغه د دریاب په غاړه باندې ناست. وی تا هغه یونس یې ویو؟ وی ګوره هسې نه چې هغه نه، او د بادشاه خو دا قانون دی چې دروغجن وجني، ما به مړ کړي. ستا په پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ چیلی ته یې اواز کوي، دا چیلی ځان سره بوځي، دا زما په نبوت دلیل، دا به تا لګوئ کړي. نو دا د پیغمبر معجزه، پیغمبر سره ګډې چیلی او حیوانات هم خبرې کوي. چیلی دغه نه ونیوله غوږ، بادشاه له یې بوتله، او خوشحاله دی. بادشاه سلامت زیرې مې در باندې. ولې؟ هغه یونس علیه السلام ما پیدا کړ. کوم ځای دی؟ د دریاب په غاړه دی. تا سره څه دلیل دی؟ وی دا چیلی را کړې ده. هغه چیلی تصدیق وکړو، ګویې وکړه چې واقعي یونس علیه السلام په ما لاس والی دی، هغه د الله پیغمبر دی، او دریاب په غاړه ناست. قرآن حکیم کې الله فرمایي فنجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین فکشفنا ما به ما من در، چې هغه تکلیف ته مونږ لرې کړ، هغه هم ته مونږ لرې کړ، او چې مسلمان یو هغه سره مونږ دا چل کوو، عذاب پې راولو، ابتلا پې راولو، مصیبت پې راولو، خو چې الله ته رجوع کړي نو مونږ هغه مصیبت بیا لر کوو. او قرآن حکیم کې الله بل ځای کې فرمایي چې د هغه اهل و عیال هم مونږ هغه ته واپس کړو. پته ولګېدله هلته کې ښځې ته یې پته ولګېدله، ښه زما خاوند خو جمدې دی، ښځې چا نیولې وه، لکه غوندې چپی والې وه، او مخکې د دریاب په غاړه باندې مچي ماران لګي و، هغې میان نیول، فوراً یې دا زوی مو له ونیولې و، دې هم را نیولې، ښځې هم را نیولې، هم دواړه محفوظ وو. هغه بل زوی شر مخ نه چا خلاص کړی و، هم محفوظ وو. الله والا هغه خپل دواړه بچي مو واپس کړل، ښځه مو ته رب العالمین واپس کړه. وارسلنا الی مئة، او قرآن حکیم کې الله فرمایي د ده را قوم څه د پاسه 1,00,000 خلک و، هغه 1,00,000 خلک څه د پاسه ولا رب العالمین تابعدار کړل، هغه الله مسلمانان کړل، په ده باندې ایمان راوړو، بیا دې ورسره اوسېده، او بیا هغې کې دی وفات دی او ښه هم دی. ډېرې د عبرت خبرې د دې واقعې نه مونږ ته معلومېږي. یو خو دا
چې د الله د حکم به تابعداري کوي. دا به نه وی دا کار ګران دی او دا آسان دی، نه چې الله حکم یې ګرانوالي ته او یخنۍ ته او ګرمۍ ته به نه ګورئ. لکه څنګه چې د الله د حکم تابعداري کوله، بس بچې هم تلاړه او ښځه هم تلاړه، دریاب یې وړله او نیغ دی د الله د حکم په تابعدارۍ کې لاړ. دې ته یې نه کتل چې قوم مې وجني او یا مې ویي او یا تکلیف را کوي. دویم صبر به کوې، صبر یې وکړه صبر. او دریم دا دی چې هر ځای کې به ته د الله د حکم نه غاړه نه اړئ. لږ معمولي یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار ونه کړو، کم دی ته ورسېد. او څلورم دا چې هر وخت کې په تکلیف کې هم د الله یادوي، د کپ په ګېډه کې لګیا دی رب العالمین یادوي، تکلیف دوران کې بل وی الله یادوي. او بله غټه خبره ده چې کله هم ته الله یادوي په تکلیف کې نجات د هغه تکلیف نه، د هغه مصیبت نه، دا د رب العالمین په اختیار کې دی، الله به درله نجات درکوي. دا د عبرت خبرې ته معلومې شو. بل هم دا معلومې چې مسلمان بعضې وخت ازمایش او امتحان راشي، خو اخیري انجام، اخیري ګټه او اخیري فتحه بیا الله مسلمان له ورکوي. دغه قوم او بل توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي چې سړی توبه وباسي، لکه دې قوم توبه وایستله، د عذاب هغه اثار راغلي و، الله ذوالجلال ته هغه عذاب لري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ چې دی هغه تپوس وکړ، خط یې ورته راولېږه. عیسائی بادشاہ عمر فاروق رضی الله عنه وی داسې قبر راته وښیه چې قبر هم جم دی او پکې دننه مړی دی هغه هم جم دی، قبر هم منډې وایي او پکې مړی هم منډې وایي، او بیا دا مړی د دې قبر نه جم دی روزي هم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط ابن عباس رضی الله عنه ته ولېږه. ځکه نبی علیہ السلام دعا کړې حضرت ابن عباس ته چې الله تعالی علم او حکمت ورکړي. یاره یو عیسائی بادشاہ له سوال کړی، څه جواب وله ورکړ؟ نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته د خط په شو لیکل چې دا قبر او دا مړی ما ته معلوم دی، دا مړی یونس علیہ السلام دی، او قبر چې دی هغه د هغه کب دی، نو قبر هم جم دی کب، او پکې دننه چې کوم مړی دی یونس علیہ السلام هم جم دی او دواړه منډې م وایي، او بیا هغه قبر هغه مړی جم دی راوم غورځاو. نو دا د رب العالمین د لوی قدرت نښه هم ده. دا هم زمونږ عقیده ده چې الله تعالی د لوی طاقت او د لوی قدرت مالک دی. کله چې تکلیف راشي په انسان باندې دا لوی عبرت دی نه معلومیږي، نو موږ به تکلیف او مصیبت وخت کې چاته رجوع کوو؟ الله ته زاری به کوو. تکلیف زیات چې وجاړه وته، بچی مو جاړوه، ښځه مو جاړوه، ټول ورته وجاړئ، رب العالمین به هغه تکلیف او هغه مصیبت دفع کوي رفع کوي به. الله دې موږ د هر قسمه مصائب او تکلیفونو نه په امن کې اوسایي دعا وکړي. یا الله کوم مسلمان چې نن په دغه مصیبتونو کې او په دغه عذابونو کې گرفتار دی، یا الله هغه مصیبتونو د عذابونو نه محفوظ کړي. یا الله ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله گناهونه مسلمانانو حاجی مولانا بجلیگر سے بیمار دی وی بشیر جان دعا وته کې الله ولا شفا ورکړي. څومره علما نیکان صالحین چې جوړ دی الله تعالی شفا ورکړي. زمونږ استاد په کورونو کې چې کوم مریضان دي الله ټول شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران دي قرضونو نه اخلاص کړي. الله که چا د دشمنۍ طرف غنې جوړې ولا پروغه بدل. الله که څوک تنگ دست دی د حلال رزق نصیب. یا الله د هر قسم آفتونو نه، مصیبتونو، تکلیفونو نه، غمونو نه الله محفوظ وساتي. او اخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد. گرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 116 نمبر کې صدق شو چې پدې کې د حضرت یونس علیه السلام معلوماتی واقعات تاسو واوریدا. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. سپیشل فرمایش د ماشوم محمد سلمان، ټیلیفون نمبر دی 252912.